السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسقاط حمل یعنی د کشنې ضایع کول څه ټیم جایز او څه ټیم ناجایزه دي. په دې باره کې فقهای کرامو تفصیل ذکر کړی دی. هغه دا چې 100 ورځو مخکې یعنی د 4 میاشتو مخکې په کشنې کې روح چې وي هغه نه وي، او د 100 ورځو وروسته یعنی 4 میاشتو وروسته په دې کې روح راځي. نو د 4 میاشت څخه مخکې د عذر په خاطر باندې د حمل ساکتول جایز دي. یعنی ماهر ډاکټر دا وفرمایي چې دغه کشنۍ به معذوره پیدا کیږي او یا دغه ژوند نسی کوي او یا د ده مور ته چې دغه سخته خطره پیښیږي. په دغه صورتو کې د دغه کشنې د 4 میاشت څخه مخکې ساکتول جایز دي، خو بغیر عذره ناجایزه دي. او د 4 میاشت څخه وروسته بیا په دې کې دا تفصیل دی که چیرې د الټراساونډ په ذریعه سره دا معلومه سي چې دغه کشنۍ چې دی پیدا کیږي او د پیدایش وروسته به ژوند هم کوي خو معذوره به وي، نو بیا د دې ساکتول ناجایزه دي، د قتل په حکم کې دی ګناه ده. او که چیرې دا معلومه سي چې دغه کشنۍ چې دی د مور په نس کې فی الحاله مړ دی او یا د ژوند د پیدا کېدلو وروسته برته مړ کیږي، خو د انتظار کولو په وخت کې یوه مور ته هم سخته خطره پیښیږي، په دغه صورت کې بیا د ډاکټري به دا کوشش کوي چې داسې اپریشن وکړي چې کشنۍ هم بچاو کړي، مور هم بچاو کړي. خو که چیرې د زیات کوشش باوجود هغه کشنۍ مړ سي، نو پر ډاکټري باندې او دغه رنګه پر دغه ښځې باندې ګناه نسته. خو نن سبا د معاشرې د غلط رواج اخیستلو په وجه سره او د غلط چلن په وجه سره بعضو اوقات یو غلط کیس چې دی هغه مخته راځي، نو خلکه یا ډاکټران په دې کې د دې سره مدد کوي او د هغه بد عمل د پټولو دپاره دغه کشنۍ ساکتوي. دغه په هیڅ صورت کې جواز نه لري، ناروا عمل دی او دغه سره تعاون کول دا ګناه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.